دریم وارث کعبه شریفه جوړه سوې هغه په داسې وخت کې چې د محمد رسول الله عمر 15 کاله دی د نبوت 15 کاله پاته دي محمد رسول الله ته د نبوت او رسالت مقام سي ورکول سوی دی هغه پر 40 کالو باندې له خدیجه الکبرا سره د نکاح پر 15 کاله باندې وسوه چې 10 کاله نور تیر سو 15 کاله عمر دی ده اوس په دې وخت کې بیا د قریشو مشران سرداران سره راټول سو د کعبه شریفه په دې وخت کې ډیره زړه سوې ده د هغې دیوالونه بارانو ډیر خراب کړي دي حتی د کعبه شریفې چت هم نه و دا بالا چت یې نه و جوړ چې کله به باران کېدی اوبه به دننه ورتلې د قریشو سرداران سره راټول سو چې موږ به دا کعبه شریفه بیرته جوړه کړو نه یې بیکو د قریشو په سردارانو کې یو کس د عبدالله سي د محمد پلار دی د هغه ماما هغه دا خبره وکړه و قریشو ته که چیرې تاسو د کعبې شریفې تعمیر کوئ په دې تعمیر کې به یوه روپۍ هم حرامه نه لګوئ ټولې به حلالې روپۍ لګوئ په هغو کې به د شرابو د زنا د هر حرام کار روپۍ نه وي ټولو قریشو دا ورسره ومنله ځکه په دې باندې بیا د کعبې شریفې شرافت ختمیږي اوس چې کله پر کعبه شریفه باندې کار شروع کوي یو ځوان دا جرأت نشي کولی چې د کعبې شریفې و دیوال ته کلنګ ور واچي هر ځوان حیران دی چې داسې نه چې په دې باندې الله تعالی ناراضه سي لیکن په دې کې یو کس چې هغه د عمیر په نامه باندې دی ولید بن مغیره را مخته سو دا الفاظ وای اللهم لا نريد الا الخير اے الله موږ اراده نه لرو مګر د خیر اراده لرو د دې اراده مو ستا کور ښایسته جوړ کو بیرته یې نوی کو دا کور ولید بن مغیره کلنګ ور واچوئ کعبه شریفه دیوال یې څه ونړوئ او ورځ تېره سوه قریشو کې بل کس جرأت نشي کولی هغه وایي موږ به ولید بن مغیره ته وګورو چې پر ده باندې د شپې کوم حالات راځي که چیرې الله تعالی په دې باندې ناراضه سوی و بیا به ولید بن مغیره باندې یو څه وسي او که نه و ناراضه سوی بیا به ولید بن مغیره سهار بیرته روغ جوړ وي لیکن چې کله شپه تېره سوه سهار سو ولید بن مغیره باندې هېڅ هم نه دي سوي د قریشو په ځوانانو کې دا جرأت پیدا سو ټولو دا کار په ګډه باندې شروع هغه زړه کعبه چې کومه ده د هغې چت هم نسته د هغې لوړوالی تقریبا 9 لیستې و د انسان تر قد صرف لږ بالا و په دې وخت کعبه شریفه یې ټوله ونړوله اوس د هغې بنیاد باندې کار شروع دی چې کله بنیاد و هغه ځای ته کار ورسېدی چې کوم بنیاد ابراهیم علیه السلام راچولی دی هلته چې په قریشو کې یو ځوان کلنګ ور واچوئ هغه بنیاد هغه پای ته ورسېدی کوم بنیاد چې ابراهیم اچولی دی چې له هغه بنیاده څخه کله کلنګ وشنتی په مکه مکرمه کې زلزله وسوله د قریشو مشرانو دستي دا فیصله وکړه نور یې کار ودروئ نو کوم بنیاد چې ابراهیم علیه السلام را ایښی دی پر هغه بنیاد باندې بیرته کعبه راپورته کړه لیکن په دې وخت کې یو ځای یوه کښتۍ خرابه سوې ده د هغې کښتۍ ډېر ښایسته لرګي ولو د قریشو سرداران او مشران خبر سو چې دا کښتۍ په جده کې وله هغې کښتۍ ته ورولو له هغې کښتۍ څخه یې ښایسته لرګي راواخیستل او په هغو کې یو کاریګر و رومي کاریګر و هغه کاریګر یې هم له ځان سره راوستی هغه د جدي چې کومه کښتۍ ده هغه خوندور لرګي یې له هغه ځې راوړو دا یې د کعبې شریفې پر سر باندې کښېښود